نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د پیدایش په ټیم کې د مبارک چې کوم هغه حالاتو یا د دین وړاندې که تاسو وګورو په قرآن پاک کې الله پاک فرمایي الستو بربکم آیا زه د تاسو رب نه یم تمام روحونه الله جمع کړي الله ورته فرمایي زه تاسو رب نه یم نو دغه کې شمامة العنبریه کتاب کې د اهل حدیثو امام دی هغه دا لیکلی دی نواب محمد صدیق حسن خان هغه دا لیکلی دی چې ټولو نه اول بالا ټکی چې ولې نه یا الله ته مونږ ربې دا ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دی دویم نمبر دا چې د مبارک راتک سره بارانونه به ورېدل د مبارک په توفیل او په وسیله باندې بارانونه به ورېدل او بیا په نشر الطیب کې مولانا اشرف علي تانوي صاحب نواب صدیق حسن خان هغه دا خبره کړې او ډېره عجیبه خبره و چې آمینه بیبي فرمایي چې کوم ټیم کې دی مبارک پیدا کېدو نو د اسمان ستوري دمره راټیټ شوي وي چې ما وی چې ما په کور باندې راوغورځېدل دومره ناشنا او بیا په همدغې شمامة العنبریه او نشر الطیب کتاب کې حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د حمل هیڅ قسم دروندوالی نه دی محسوس کړی او بیا همدغه خبره همدغه علماو کړې ده چې د دیوبند علما دي یا د اهل حدیثو علما دي چې حضور علیه السلام مبارک نه امینه بیبي فرمایي چې ما نه داسې نور خارج شو او داسې یو رڼا لاړه چې هغې رڼا د وجې نه ما د شام او د بصرې او د کوفې محلاتو لیدل دا څومره لویه خبره وه دا رڼاګانې موږ ته کوم ټیم کې میلاو شوې دا رڼاګانې موږ ته د ربیع الاول شریف کې خاص کر په 12 تاریخ باندې دا وجود لراغلی حاضرینو دغه وجه نه همدغه شمامة العنبریه کې کتاب کې لیکل شوي دي چې دی مبارک پیدا کېدو نو 3 جنډې لګېدلې وي یو په کعبه باندې یو په مشرق باندې یو په مغرب باندې رونو حسد او د بغض نه کار نه کېږي هسې نه چې ځنې د خولې نه داسې لفظ وباسو چې په هغې باندې نبي علیه السلام مبارک روح ته ازار ورسېږي نبي علیه السلام مبارک ته ازار ورسېږي نو انسان به دنیا او آخرت تباه او ذلیله شي راځئ چې په شریکه باندې 12 ربیع الاول شریف مناو کو الله تعالی هم سره د ما د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کا آمین یا رب العالمین